فارم 45 نا ریزلټ جوړ کړی وو او فارم 47 یې دستخط کړی وو او هغه په میډیا باندې هم جاری کړی وو، اعلان یې کړی وو. نو د هغې وجې نه نن بیا هغه د دې لپاره امیدواران او الیکشن ایجنټس راغوښتي وو چې پوسټل بیلټس د هغې ګنتي وکړي. نو د هغې ګنتي چې وشوه نو زما پکې 24 ووټونه وو او ما پسې رنر چې کوم وو اجمل خان صاحب د هغه 7 وټونه وو. نو مونږ دا ډیمانډ وکړو چې تاسو اوس مونږ ته فارم 48 او فارم 49 دا جاری کوي. دا زمونږ حق جوړیږي. تاسو د پوسټل بیلټ ریزلټ د هغې سره جمع کوي ځکه چې تاسو فارم 47 جاری کړی دی. خو هغو بیا یو نوی شی شروع وکړو چې ویل مونږه فارم 45 دغه کوو. نو مونږ ورته ویل چې فارم 45 نه تا ریزلټ جوړ کړی دی، فارم 47 ته ما خو درته نه ویلي تا د ریزلټ اعلان کړی دی او د فارم 47 تا دستخط کړی دی. نو اوس موږ ته فارم 48 فارم 49 پکار دی. موږ نن د دغه ډیمانډ دپاره د اوسه پورې د دې ماخوستن کې ناست وو چې هغه موږ ته جاري کړي. موږ بیا هم د آرو نه دا ډېر د شرافت په لهجه کې ډیمانډ او مطالبه کوو چې مونږه جماعت اسلامي والا د عدل او د انصاف خبره کوو او د قانون خبره کوو. تا فارم 47 دستخط کړی دی، اوس د پوسټل بیلټ ریزلټ راغی نو ته مونږ ته فارم 48 او فارم 49 هغه جاری کا او مونږه د های اپسنم دا ډیمانډ کوو چې تاسو آرو ته ووایئ چې زمونږ د شرافت په لهجه باندې پوه شي او مونږ ته فارم 48 او فارم 49 هغه جاری کی ځکه چې د پوسټل بیلټ دغه ګنتي هم وشوله. د اجمل خان صاحب دغه لپاره درخواست ورکړی دی د ریکاونټینګ لپاره. ما ورته په هغې کې ویلي چې که ریکاونټینګ وشو عدالتي طور باندې دا د دې حق دی او ریکاونټینګ وشو او په ریکاونټینګ کې د ده ووټونه زیات و زما هغه کم و نو زه به ورته ویلکم هم ویم او زه به ورته هار ور په غاړه کوم ځکه چې دا به ده ته عوامي منډیټ حاصلي. زه عوامي منډیټ منمه. موږ جماعت اسلامي د عوامي منډیټ احترام کو، مونږ د هغې قدر کو او اوس تاسو لپاره هم دا پیغام دی چې مونږ د آرو نه دغه مطالبه کوو. مونږ یقین او اعتماد لرو چې انشاءالله آرو به زمونږه دا د شرافت انداز دا د سړیتوب انداز دې باندې به هغه غور وکړي او هغه به په دې نن شپه کې مونږ ته انشاءالله زما یقین دی په کار دا ده چې په دې نن شپه کې هغه مونږ ته فارم 48 او فارم 49 هغه دستخط کړي او مونږ ته سبا حواله کړي. که ان کیس حواله نه کو نو تاسو به بیا میډیا ته ګورئ، جماعت اسلامي او بیا کال درکوي، بیا به مونږ آرو ته مونږ دغه احتجاج مونږ بله یو ډیمانډ بل زمونږ نشته، بل هیڅ خبره نه منو. مونږ فارم 48 غواړو، فارم 49 غواړو. آرو ته مونږ بیا د شرافت په لهجه کې وایو چې مونږ فارم 47 دستخط کړی دی، مونږ ته د ریزلټ اعلان کړی دی، مونږ ته مبارکۍ مو شوې، مونږ یوم تشکر هم مناو کو. اوس مونږه او نن د پوسټل بیلټ ریزلټ هم ته اناونس کو. زمونږ الیکشن ایجنټس موجود وو، د هغو په مخ کې شمیر وشو، په هغې کې هم زما اکثریت راغلی دی. لہذا زما نتیجه بدلول دا به ظلم وي، دا به زیاتی وي. نو مونږ تا ته بیا د شرافت په لهجه کې وایو چې ما ته فارم 48 او فارم 47 فارم 49 دا حواله کا، دا ما ته دستخط کو، دا ما ته راکا. دا زما آئینی او قانوني حق دی او دا د PK21 د عوامو حق دی. د PK21 عوامو ما ته ډېر باري منډیټ را کړی دی. لہذا د عوامو د باري منډیټ توهین مه کوه. مونږه تا ته دغه درخواست دی، که نه نو مونږ به انشاءالله بیا ټول کارکنان د جماعت اسلامي دا به بیا ستا د آفس مخې ته یو او مونږ ته به سبا له انشاءالله دا فارم 48 او فارم 49 حواله کې. ډېره مننه، ډېر شکریه.